په دې فکر اړتیا لرو چې موږ د راتلونکي 1500 کاله 1000 کاله لپاره څنګه یو اسلامي نظام برقرار ساتلی شو، لیکن اسلامي نظام په داسې شکل باندې برقرار نه ساتل کېدلی، په داسې شکل باندې اسلامي نظام برقرار نه پاتې کېدلی چې څوک د تعلیم حق پکښې ونه لري. زه دا نه وایم چې تعلیم به مشر شیخ صاحب تعلیم ته اجازه ورکړي ورنه کړي، حتما به یې ورکړي، زه په دې نه پوهېږم، لیکن زه فقط دا وایم چې دا اصلي چې حکومت ته د تعلیم په برخه کې د ښځو ستونزه جوړه شوې ده هغه دغه ملایانو جوړه کړې ده چې نه خپل په ښځې تعلیم کوي، نه خپل په لور تعلیم کوي، نه خپل په بچیانو باندې تعلیم کوي، نه پردي پرېږدي. ولې؟ فساد پکښې دی وایي په تعلیم کې. خو دا فساد یې له منځه یوسه، جوړ یې. یو شی خرابول ډېر زیات اسانه دی، لیکن اصلاح کول یې تر ټولو سخت عمل دی. تر ټولو سخت عمل دا دی چې یو شی ته جوړوي اصلاح کوي، لیکن یو شی خرابول دا ډېر اسانه عمل دی. تاسو په خدای باور وکړئ، زه بولدک باندې تېر شوی یم، زه پر بولدک باندې تېر شوی یم. د الله په ذات باور وکړئ چې دونه بېعزتي چې د افغانانو ښځو سره کېږي، که دا د ځمکې د کورې پر سر د هېڅ انسانانو سره کېږي، دا یو ډېر دردونکی حالت دی. او ټولې ښځې چې دي د علاج لپاره ځي پاکستان ته، دا به یو ډېر دردونکی حالت وي، یو بد به وي، یو بېعزتي به وي، یو د اسلام خلاف عمل به وي. که دا چې ته په افغانستان کې په ښه شکل مکتب ولري، په ښه حجاب کې مکتب ولري، په ښه حجاب کې پوهنتون ولري، او ستا لور خور مور زما لور خور مور ځي زما د ښځې علاج کوي، ستا د ښځې علاج کوي، ستا ښځې ته درس ورکوي، زما ښځې ته درس ورکوي، که دا به ډېر بد حالت وي. او بل د ښځې تعلیم دا په نړیواله کچه باندې دا یو لکه نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله دې مسد لکه په اسلام کې 15 ارکان چې دي، دا د ښځې تعلیم یا د ښځو حقوق په نړیواله کچه باندې دا یو رکن د ارکانو څخه دی، د نړیوالو دی. نو د نړیوال د دې رکن د ارکانو سره ماته د دې پر ځای چې د غصې د درد او قهر تعامل وکړو، کولی شو چې په ډېر تعاطف عمل ورسره وکړو، کولی شو په ډېر هوښیارۍ عمل ورسره وکړو، کولی شو چې په ډېر چالاکۍ عمل ورسره وکړو. هم د ښځه تعلیم کوي، هم کولی شي چې د نړیوال د فشار ځان خلاص کړي. زموږ تاسې کمزوري تر دې حده پورې رسېدله چې موږ د کابل بانک پیسې بندې دي، موږ د ساده خپلې پیسې بل ملک ته نسي لیږلی، پرواز نسي کولی د چا بې اجازې، او تجارت نسي کولی، ټرانزیټ نسي کولی. دا د مسلمانانو د